یو ورځ سلیمان علیه السلام د بل واقعه ده. سلیمان علیه السلام ناسته او حاضری اغستله. حاضری تفقد وکوي. تفقد طلب د شی غایب ته وي، طلب شی غایب. نو کله چې حاضری اغستله نو وی قتل چې هدهد نشته ده. دا هدهد دلته کې غلام احمد پرویز دا ناشنا تفاسیر دلته کړی دی. دا هدهد د یو سړی نوم دی، دا مرغۍ نه ده. دا هدهد د څوک وزیر دی، څوک سړی دی. نو د چې حاضری کله اغستل نو هدهد نو ویل دا سی شو. چا جواب ورنکو. ویل کدا راغی یا خو ما ته عذر پیش کړي، او که عذر پیش نکړو زه به بیا سزا ورکوم. څنګه سزا؟ لأعذبنه عذابا شدیدا. دینه معلومه دا شوه چې کله سړی په یو اجتماعیت کې اوسېږي نو دا په بېاجازې کار نه کوي، او کوي کو نو سنګینه سزا به ورته میلاوېږي. سنګینه سزا څه ده؟ چې استاذ ښه یو څو لختي وي دا ولې جایز دي. قرآن نه ثابت دی لأعذبنه عذابا شدیدا، سزا به ورکوم. او دا سزا وایي دا ده وایي زه به ترې وزرې وباسم. وزرې نو وزرې ایستل معنا دا ده چې سړی د شاګرد نه دا ویښته وباسي، داسې یې ووهي، دا ولې جایز دي ځکه چې دا شاګرد د استاد سره په اجتماعیت کې دی. نن سبا خو خبر داره چې مار نه پیار، مار نه پیار دا دی چې تاسو وکتل چې شاګردانو په سکولونو کې په کالجونو کې څه وکړل او نوې نسل کم طرف ته لاړو. نو سلیمان علیه السلام خو ټیک ټاک وهل کړي دي او دمکي ولا هم ورکړی ده. نو به سبا له چې راغی یا لږ ټیم پس چې راغی ویل چېرته تللی وې؟ ویل په چکر باندې تللی وم خو ایسار شوم. ولې ایسار شولې؟ سبا ښار ته تللی وم، هلته یوې ښځه او د خلکو حکومت یې کو. دا ورته ناشنا ښکارېدله چې ښځې حکومت کو. د ښځې حکومت دی هدهد ته ناشنا ښکاره شو، ځکه دوی ته پته وه چې اسلام کې د ښځې حکمرانی نشته دی. مرغو ته هم دا پته ده، زمونږ پاکستانو ته پته نشته دی. بنګلادیش والا ته هغه حسینه واجد ده که څه بدبخته ده، کوم وخت نه به هغې وزیر اعظمه ده او ده بیسته. نو د ښځې حکومت خدا پته و چې دا په اسلام کې نشته، فایدې نشته دی. او نبی علیه السلام ویلي د ښځې حکومت به ناکامي. لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، چېرته به هم کامیاب نشي یو قوم چې اختیار ښځې له ورکړي. او بله دا ده چې ویل نور عبادت یې کوو. نو سلیمان علیه السلام ویل ښه، ویل ته له زما جواب یوسه. نو سلیمان علیه السلام خط ولېږو، اسلام دعوت یې وله ورکړو. هغوی رد کړو، ویل نه قبلو. نو سلیمان علیه السلام ویل ښه زه ولې اوس تحفه لېږم او ګورو چې څه جواب راته راکوي. نو تحفه یې وله ولېږله او دا یو قسم جواب و چې څنګه چللی زما حکومت تسلیمې که نه تسلیمې، کفر پرېږدی که نه پرېږدي. نو هغې تسلیم کو او هغه ښځه چې وه ملکې بلقیس مسلمانه شوې ده. نو سلیمان علیه السلام نه چې الله قوت ورکړی و د دې قوت صحیح استعمال یې وکړو نو فایدې یې وکړله. لہذا د دې واقعې حاصل دا دی چې د مسلمانانو حکمرانان به خپل قوت غلط نه استعمالوي، دا به د دین د اشاعت دپاره په کار باندې راولي.